کړه چاہے 13 سال ته ورسېږي به د 13 سال نه تر 19 سال پورې د ته ټین ایج وایي 13 14 15 16 17 18 19 دا کالونه بیا ډېر حد درجه خطرناک ترین کالونه دي په دې چې که بچا ته نه لاړه بیا دا بچا داسې لاړه چې دا بیا زندگی برد نه ته کنټرول کوای سي او نه دا بیا تا خپلیږي اکه په دغه چې تا خپل بچا کنټرول ک زندگی بر به مزه کې پوسله هغه بچا به تا داسې لکه تا غلام تا نوکر دا هغه ایج دا دا هغه عمر دا چې په دغه چې د بچی د چې کوم ګلینډز دي د چې کوم د جسم نشونما دا ټول بدلیږي دا د بچپنې نه زړیتوب ته جوانی ته اړیږي نو دا هغه وخت چې په دې چې بچای په سر ور ناشتي په دې چې بچای بالکل خټکیږي په دغه چې بچا د مرچو په بورای باندې ناشتي نو یو طرف ته خود د دور ډیپریشن او دور پریشانی او دور ټینشن چې د په جان نه پیری چې زو کچو بل طرف ته تو الټا چې کوم د کنه غصه تانه وغیرہ غسر کاونسلینګ نستا د غسر ناستا نستا دغه په مشکل جان خبرول نستا بلکې الټا بدمعشي پیغه جبر پیغه استبداد پیغه باندې پریشر چول نو ځنکه باغی سي او چې باغی سي بچ یو ورته تا ته زوی خله تر خلاص کی او تا سره د خلو وای بیا خلو بنديږي بیا تا کم عزت پاتس بیا دا حد راځي چې بچا تا ته لاس تر واچي لاس تر چکی بیا چې ورته بچا تا ته لاس تر واچي به دغه نه بعد تا پلارواله چې شا پاتس دوستانو په دغه ټیم چې بد ډیر زیاته حوصله مور به ډیر زیاته حوصله کوي بچا به په دې پوي چې بچا مور ته په حال پویو زه خبره چې به ته په دغه کم دور نه تیرېږي تا ته څه فیلینګ کیږي ته بلش در برداشت کې ته بلش صبر کې خیر د کتا ته تکلیفي کته تنګ کتا ته غصه درځي کتا ته دا کیږي خیر د مور به برداشت ول چې دا عمر په موږ تیر ده ریلیکس ټیک اټ ایزی ډونټ وری دا هغه دا سنمونه کاونسلینګ به غسر کوي چې دته دا بکله تر تزاړي کله به تر تخان دي کله بچي موږ بچي مشتول نه زاړي ول چې غته زمو کنه ورکوم بچای دا غم دا د پردو سره شیر کوي بیا چې پردی په دغه ټیم چې چور تو ویلا چې مړه ورکته دا پلار سا ورکه نام سره سړای دا پلارونه خو موږ پوسله یغه موږ ته خو پلارانو دا سنتا پلار پتنسته چې شاید سړای وس خو زړای وس خو غټ سړای ته جنګي خونه چې کور چې بناسته ته دا خونه چې پتا دا پابندي دا خونه چې پتا دا پابندي بیا به هغه خلک دا تربیت ورکی به چې دا تربیت ورکی زوی به باغیس زوی بده باغیس په دغه دوران چې با داسې خلک چې هغه بتاته د زوی باره چې شکایت اوله خبره ده چې ته ما په زوی پس لګېدل اوله تا کار چې د ضرورت ته چې دا چې ته ما په زوی په هر قدم پسې ته جاسوسي کوي غا فالو کوي ته په پس روانه why you are interested ته ولې داسې کوي تا ضرورت چې د کار دی چې دا بیا د موږ د پلارانو یو بل غټه غلطي هغه دادا چې موږ په خپل زوی پسې جاسوسان ولګو چې کوم سړی ما ته رپورټینګ را کوي بیا زه ورته چې ډېره ښه خبردار لږ کو خیال پکوه ته داسې پسې ګوره چې دا څه کوي یعنی پلار دوره بېمانه سي چې هغه چې خپل دا جرأت نه وي چې زه خپل زوی سره چې نه د زوی نه زه خپل معلومات وکړم بلکې پلار د نور په حواله باندې د نور په طریقې باندې خپل زوی جاسوسي بیا چې بل چتر ته ویلا زوی بدل خپل خور سره رواني سکول ته به ډراپ کړي دا بتا ته وای چې دغه خو جنکې روانه کړي و په خپل سترګو ملي دلای دا بیا پلار دا پښتنه نه کوي چې بچا راي سنن ته غربې چیرې تلې بیا بدا درته وای چې دغه سي امیر ته ویل چې بل چوک نسته خور سره په طرف سکول پورې لاړ سا کاپه پاته سلې دا بس تب کول ډاون سے تب وای چې یا الله شکر د تم پردې ساته چې د زوی تر مخ بي عزت نسنه دا خپل خور سره سکول ته تلاو تا ته جاسوس چ ویلیو چا غنن پسرا غرمه جنکې سره روانو داله پلکا چې پدلا داله نواب کله پلا سیدا نو یو خدا خبره چې بای بل سړی با ولې ز په خپل زوی پسې ولې به ما او د زوی په من چې ټرست اعتماد نه وي ولې به موږ یو تعلق نه چې موږ یو خبره ډیسکس کو زه به پردو خلکو خبره ولې ارو نو خپل زوی به بل د لاس نه بي عزت کوي بیا چې کله د زوی و غلطي وکي تا ته پته ولګيږي بیا به د خلکو مخ چې نه بي عزت کوي بلکې زوی ته به وایي چې بچا تیار سا
سبا ماسپښین ته به بیا داسې کوو چې جوبه وجي پورې هلته لږ کار ده بیا به یې بونځي بیا به یې چیرې چینی بیا به ورته ووایي چې ګوره پرون داسې ما ته پته لګېدلې وه داسې دا کیسه وه اوس دا ده چې ګوره هېڅوک نه دي خبر زه او ته یې اوس ته ماته حقیقت ووایه چې بچیا دا څه خبره ولې چې که ته یو غلط کار کوې زه به دې پوه کړم زه دې کم از کم پلار یم او دا ده چې ما خو په دغې طریقې دا خبره اورېدلې وه خو ته ماته حقیقت ووایه بیا د موږ یو بل نقصان دلته دا ده چې موږ ته کله خپل زوی رښتیا وایي یا لور موږ ته رښتیا وایي بیا موږ ته ورته چې چپ څه غول مه خوره درواغ وایه صحیح ده موږ آید د رښتیا و د درواغ ووایو بیا زوی په دې خبرې مجبور سي چې یاره زه اوس پلار ته رښتیا څرنګه ووایم بیا هغه درواغ را جوړ کړي بیا ما ته ووایي بیا زه په غلی سم بیا سبا ته بیا هغه درواغ په زوی پورې ښکاره سي بیا الټه ډبل بېزتي هغه ته میلاو سي خو زه خپل نقصان ته نه ګوره چې آیا ما زوی ته دا حوصله ورکړې ده چې دا ما ته رښتیا ووایي زه خو پریشر اچوم هر وخت زه خو د سره کنورسیشن نه کوم ما 200 زمونه بلکې یوه مې لور ده 2 مې زمون دي 2 سره ما دا طریقه کار و بچپن نه چې ما به دو بیا کافي ته انوایټ کړه دعوت هم ورکړم زه به نن دار سره بونجو زه به نن دغه دعوت کوم بیا بلاړو کافي شاپ ته بیا به 2 په 2 کېناستلو بیا مې کافي ورته وغوښتله بیا مې وتله چې زوی دا خبره بیا به موږ دا ډسکشن سره وسه بیا به کلیر کټ خبره وکړه چې هاو داسې یا به غلطي وه یا به نه وه یا به دغه غلط فهمي وه هغه سبا سره حل سله نن سبا اوس دا حل ده چې دو اوس ما ته دعوت راکوي ما ته وایي چې ابو سبا ډینر دی ما سره ده بیا زه پوه سه چې دیر از سمثینګ رانګ بیا مې ښه مزدار یو رستورانټ ته بوځي بیا ورته چیني چې داسې ما دا مسله داسې تا دا ویله ما دا ویله امي دا ویله مغاز دا ویله جنید دا ویله بیا په هغه ټیبل باندې خبره سره ډسکس کو سید دغته وایي پلار ازوی چې ملګري غوندې تعلق ور سره جوړ کا مشوره ور سره کوه نو زوی به دې ګمراه کېږي نه پردی سړی به تا د زوی منځ ته نر ګډېږي خو که تا خپل زوی پرېښه بیا دوستانو خپل زوی نه سي کنټرول کولی په دغه عمر چې کله دا د 8 کالو 9 کالو نه عمر نه واړېږي نو دلته به ته زیات چک ساتې د په ملګرو باندې چې د ملګري چوک دي ما شکر د زمونو لور چې کوم ملګري دي د هغو د مور پلار سره هم د موږ تعلق دي د هغو کړاچو سره هم د موږ تعلق ده او هغې فایده دغه ده چې شکر ده یعنې یو کړاچ داسې و چې هغه به سګرټ څکول چې موږ ته پته ولګېده زوی ته مې وویله چې زوی تا په ملګرو چې چېرې بل داسې چوک نشته چې ته دا ریپلیس کړې ورسره ویلی چې ولې ما دا سګرټ څکوې ویلی چې ابو خو زه خو نه څکوم نو ما یوه کیسه ورته وکړله چې زوی اول جان چې دوره طاقت پیدا کړه چې ته بد ملګری جان ته ورواړی ښېګړې ته خو که هغه نسې راړولی نو کم از کم ده پسې بدګړې ته مه اوړه صحیح ده ده په هغې باندې محنت وکړه زڼکای نه منع کېدلی څه مونده بعد ما ته وویلی چې ابو هغه زڼکای موږ د خپل لیست نه وباسه یخ سره موږ سوشل بایکاټ ولې چې هغه سګرټ نه پرېږدئ صحیح ده اوس په دغه طریقې ته چې د زوی له ملګرو نه یې خبر ته د زوی د نشیستو برخاست نه یې خبر ته د دې نه یې خبر چې دا له کوره ووځي شپې 12 بجې راځي دا چیرې دا چا سره یي دا موټرسایکل له کوره وباسي دا خودکشي ته روان ده او که دا یو ضرورت لپاره یا هسې چکر ته روان ده دوستانو دا شیانو ټول ذمهوار پلار ده بیا چې کله دا زوی 20 کاله ته 25 کاله ته ورسېږي په دغه دوران چې د زوی دوم حق هغه تعلیم ده چې د داسې تعلیم ورکړي چې دا خپله زندگی د عزت زندگی او د کامیابی زندگی تېرولی سي بیا چې کله دا ستر سي بیا د هغې نه بعد د زوی واده ده بیا چې واده ورکړي بیا به یې ښځه ته لاس ونیسي ورته به چې دا د ښځه ادا ته گو آوټ صحیح ده نو ته به چې اوس به خپل کور خپل آبادوې اوس ته جاڼې کار دې جاڼې پرون مې تاسو ته ویلي و چې موږ جاینټ فیملی سسټم دا چا رواج ده د هندوانو او پلار غږ دا کوي چې اتفاق دوستانو تاسو ته به زه دا د اتفاق خبره وکړم چې پلار بوډا پلار مور ناستي او شپږ زمنې یې ادا شپږ زمنې په یوه دسترخوان څرنګه چینیږي ادا جګړه شوري سي
امور یې ورته وایي چې زویه خدای ته بس غلی سو، پلار یې ورته وایي چاره له بانه شرمېږو، ادو دا چکو بکې ها 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 دا جګړه اوس آخر یو دا روان سی بل دارې بل دالې، امور پلار آخر انجام صرف اوش کی دخته اتفاق وایو. جواب خورا کو خو د موږ په کورو چې دغه سچویشن نه کنه دغه حالت کنه نه چورونه سره یو ځای کیږي په خوړه سره یو ځای کیږي کچا کو بکو جګړه دا اتفاق نه ده. په عربو چې دوستانو دا رواج ده چې زوی ته واده کوي د واده نه اول کور واده چې وکړي ښځه دالې خپل کار وکړي به یو اولادونه ډېري بیا د جمعې او د هفتې په ورځې چوټي د جمعې پر ورځ باندې دو کار دای چې جمعرات پر ورځ باندې چې دفتر نه فارغېږي نو مشام ته به هر سړی د پلار کور ته جان رسوي. بیا چې کله په مین دروازې ګډېر نو مین دروازې سره یو غټ ټرې پرته یا چبه پرته شای پروتي بیا به خپل موبایل سوئچ آف کې هغه چې باید چیر دی تا ته دا اجازت نسته چې ته پلار کور ته له موبایل سره ګډ سې ولې چا وایي چې دا فیملی ټایم ده صحیح ده بیا دا ټول مژاین دی دا ټول مسجد دا ټول زمن رایسې مور پلار ډډ ورته ناستي نو پلار په ذمه دای چې بھائی دا ټولو ته به مړی بندوبست کوي نو مړی بندوبست ورته وکړي شپ ګپ شپ شپ خندا ولې چې هفتې بعد میلاوسلي سره نه موبایل یا نه ټلیفون یا نه فیسبوک یا نه څه شی نه څه شی ټول خپل منځ دا خبره اترې سره اوسې د هغې نه بعد شپه وکړي جمعې ورځ تېره کړي بیا څوک د هفتې په ورځې واپس شي څوک د جمعې په ورځې واپس شي بیا لاړ سي هفته تېره کړي هر سړی په خپل کور چې چوره ګټي څه شی خوري څه شی غوندي بل کار نسته ورسره. خو دوستانو د موږ په کورو چې یوه نامونه زه خالي پیش کوم درته چې پنځه شپږ ورونه وو بیا یو ورور یعنی ټولو اختر ته کپړې کړې وې خو یوه ورور یې خپل وړوکي زوی ته داسې جرابې کړې وې چې هغه د پلاستیک په لفافې چې د سپینه لفافه نه په دې چې بند وې صحیح ده. بیا د اختر په ورځ چې کله مور د زوی ته دا جرابې پر پښو کولې بیا بل ورور راغه بیا وکته بیا وتلی چې اچھا د خپل زوی ته دا راوړي دي نو جرابې له هغه مور نه واخیستې ورندارې نه ویستلې چې ما ورور خپل زوی ته دا پلاستیک ولې اوس هغه څه شی و چې یو جرابې بغیر پلاستیک تیلی نه وي یو د پلاستیک په تیلی چې بند وي په ګرګټ کور چې دوستانو دا حالت دی چې هغه یو شقی القلب انسان چې تا خپل ورېرونه دي چې تا ته په دې باندې کم تکلیف تا چې تا زوی جرابې هغه پلاستیک چې نه دي بند ادا صرف هغه سپین پلاستیک چې دا جرابې بند دي صحیح ده. خو دا حالت یې په کورو چې که نه صحیح ده دغه ته اتفاق وایي او دغه ته دا وایي چې بای موږ ګرګډه ګزاره ده شکر ده ټول په یې کې وجودي سره الله پاک په قرآن چې فرمایي چې تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا د کفارو د منافقینو علامت الله پاک دا شو ده چې په ظاهره باندې دو په وجه ناستې خو زړونه د یو بل نه ډېر سره لرې دي دا هغه نامونه ده که نه ده نامونه نو ولې موږ په دې تیارې چې پراته یو ولې موږ مطلب دا چې خپله خوشحاله زندګي نه تېروو واده وکړې خپله ښځه چې څه په خورایې څه ورته کوې کمې کپړې اغوندي څه کوو خپل ځان خپله سنبال که راځه جمعې په جمعې هفتې په هفتې دوه درې ورځ پلاره مور سلام کوه خدمت یې کوه جان په خبروه موږ دا بدقسمتي ده چې خپله مور پلار خدمت نه کوو خو بل مجبوره کوو چې نه ته به یې کوې ما مور پلار خدمت به ته کوې. نو دوستانو چې کله خدای پاک اولادونه درکړي دي یا اولادونه درکړي ما په خپل دغه تقریبا زه اوس چې باندې 50 کالو یم په دې چې مې ډېر سبق وویله ډېر ډګرۍ مې اخیستې دي شکر ده خو په دې چې ما چې کومه تجربه ده هغه دغه ده چې د اولاد تربیت نه مشکل کار شاید چې په دنیا چې بل نسته د اولاد تربیت نه مشکل کار په دنیا چې بل نسته ده. خو دوستانو چې الله نه چې مدد غواړي او اراده دا وکړي چې نه زه به د اولاد تربیت کوم او خپل زده کړه شروع کړې موږ بدقسمتي دا ده چې هر پوسټ پاره چې کله موږ اپلای کوو دغه دپاره سبق ضروري یو ډاکټر دا به سبق وایي پس به ډاکټر جوړیږي انجینر به سبق وایي پس به ډاکټر جوړیږي ملا به سبق وایي پس به ملا جوړیږي
خو دوه جې انداسې دي چې یو کله موږ د زندگی فیصله کوو واده هغه دپاره هېڅ قسم ایجوکیشن نسته ده هېڅ قسم تعلیم نسته ده نه د موږ علما بدقسمتي نه دا فرض ادا کوي نه د موږ استاد دا فرض ادا کوي نه د موږ مور پلار دا فرض ادا کوي چې زوی ته چې واده کوي په تا د الله کوم احکامات راځي او ته به د خپلې ښځې سره ګزاره څرنګه سټارټ کوي موږ ته خو چې ملګرو څه وویله بس هغه مو په سترګو پټې کړي چې بس ملګري چې څه نامونه خبرې کوي تاسو ته پته ده دوم دا چې کله واده وکې نو اول به د کور بوډۍ در پسې سي چکړه چې دی ودې نه کېږي ودې نه کېږي ودې نه کېږي ودې نه کېږي بیا به ته خپله دا وایې چې یاره چې زوی مې وسلای زوی مې اوسه دا مو ډېره په سر ختلي چاره بس